سکول ته نه ځې؟ نه ولې بچې؟ زه د قارینو سبق وایم. بچې سکول سبق پسې خفئ؟ اه ته دارې څه دی؟ ته راشه بچې دې خوا. ده به څونه عمر وي؟ اوس پته نه لګي چې پرون مې بولی و کارت بوله او د مشر زوی مې دی وسول چې دی به غلمۍ ته ځي او هغه خو میډیکل به کوي او داسې کار کوي. دا به تا ته خپل عمر پته څونه عمر دی؟ پته نه لګي. نشته پته که نه. نو پلار ته هم نه ده پته او تا ته هم نه ده موږ خو پته. د جټو خلک یو د غرونو. ولې بچې سکول دې ولې نه وې؟ پلار نیکه نه دی ویلی موږ به یې څه ووایو. چې پلار نیکه سکول نه ویلی نو ته به هم نه وې. ته څه وې چې د ماشومانو باندې سبق نه دی ویل پکار؟ لکه ویل خو بې ځکه نه دي پکار. انیسه. انیسه نوم دی دی. ښه بچیه سکول ته نه ځې؟ نه ولې بچې؟ زه د قارینو سبق وایم. د قارینه د څه سبق وایې؟ مونځ ته یادې؟ او سکول ته نه ځې که نه؟ نه څه وجه ده بچې؟ دلته سکولونه شته؟ نه نشته. نه نو ته دې د وجې نه چیرې سره یې؟ اه او سکول سبق پسې خفئ؟ او ته څه وخت دلته کې د ګډې چیرې راوباسې؟ مازدیګر نه او سهار نه. سهار نه مازدیګره پورې ګډې سره یې که نه؟ دا وخت را سره د ټماټرو پټی دی او په دې کې یو ماشوم ولاړ دی. تاسو یې کتلی شئ چې کم عمره ماشوم دی. د ده د عمر ماشومان نن په سکولونو کې دي او دا ماشوم دلته څه کوي، د سکول نه بهر ولې دی، دغه خبرې ته په خپله باندې تاسو واورئ. بچې څه نوم دی دی؟ احمد علي. احمد علي نوم دی دی. احمد علي دا مونږ چې چېرته ولاړ یو د دې څه نوم دی د دې ځای؟ بارمشاړه. بارمشاړه دی. ښه بچې ته سکول ته ولې نه ځې؟ مخکې تلم اوس نه. مخکې کوم ځای کې سکول ته تلې؟ غره کې تلې. ښه هلته دې څومره پورې سبق ووې؟ دویمه پورې. او دلته چې رالې نو سکول نه وی که نه؟ نه د هغې څه وجه ده؟ نشته د سکول. دلته کې سکول نشته. ښه ښه دا راته ووایه ته دلته کې څه کوې؟ پټای ساتم. پټی ساتې؟ څه مزدوري دله درکوي؟ ولې څه درکوي دله؟ روپۍ. څومره روپۍ؟ 40,000. 40,000 40,000 میاشتو هفته 100 درې میاشتې. د دریو میاشتو 40,000. دا د ده سره ته راشه دې خوا چوړې. دا پټی ستا دی؟ او جی شکر دی خپل دی. خپل دی دی؟ او جی ځمکه دې خپله ده؟ ځمکه خپله ده، څه په اجاره ده. ښه نو دې ماشوم له ته څو روپۍ میاشت ورکوې؟ یاره دا خو بس د کار دی نو موږ پې تشې چیلۍ ساتو، دلته فصل پې ساتو لکه چیلۍ نه راځي علاقې چیلۍ بس داسې راحتی نو هغې سم دغه کړی نه سکول شته نه دلته جومات نشته. سکول خو لا غټه خبره ده، جومات نشته چې سړی پکې د جمعې مونځ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له طبیعت دې ښه دی؟ بالکل خیرونه دي. په دغه پټي کې مې ستا زوی ولیدو مزدوري کوي که نه په 40,000 روپۍ باندې د 3 میاشتو. د ده عمر د سبق دی که نه؟ نو ته سکول ته ولې نه لېږې؟ نو غریبي ده، د غریبۍ د لاسه ځان له 15 روپۍ چې وګټو نو خو ماښام یې ویسو هغه راوړو. ته خپله څه کار کوې؟ نو بس په خپله خو ما د خپه خوږېږي. خپلې خوږېږي نو کار نه شي کولی؟ لکه کار نه شم کولی. دا د زه چې دومره څه وګټو یا د ډاکټر شي یا بس د خپلو بچو له پیسه راوړو. صحیح ده. او غریبي دې ډېره ده. دا کور ستا خپل دی؟ نه پردی دی. دا هم پردی دی؟ کور دا خو سخت ګټې مټې ریښې دي څه هم کور هم نه دی. پردی کور دی نو به ځانګړم د پناهي دپاره د زنانو دپاره جوړ کړی چې د سړک نه پناهي راشي. بچې څه نوم دی دی؟ الماس نوم دی دی. ښه دا راته ووایه دلته کې مزدوري کې څنګه حساب سره مزدوري کوې ته؟ دیاړي درکوي دله روزانه؟ عمر به دې څونه وي؟ 14-15 کاله عمر. هلکان خو په سکولونو کې که نه دلته په پټي کې مزدوري کوي. بچې څه وجه ده؟ غریبۍ د وجې نه که نه؟ صحیح ده. دومره غریبي ده چې ته پکې خپل سبق د قرباني کو او همدغه شانته کې به اوس ټول عمر به ته دا مزدورۍ نه کې. دا وخت دلته کې د ټماټرو په یو بل پټي کې ولاړ یم او دا د دې ځای خلک دي دوی سره څه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې طبیعت ښه دی؟ بالکل خیرونه دي. ښه دا راته ووایه دا چې موږ دې کوم علاقه کې ولاړ و دې څه نوم دی؟ دې بارمشاړه. بارمشاړه بو. دا صرف لانغار ضلع د مومند او د کارغانو کلي سره نږدې بارمشاړه علاقه ده. دا ځای خو ډېر آباد شو که نه؟ بالکل ډېر آباد شو.
دا اوس آباد شو مخکې نه و آباد لس 15 کاله مخکې خو دلته بیخي کې یو شته. کور نه و یو کور هم نه و دلته د اوبو د دا څه وجه چې دا ځای دونه آباد شو بس دا ډېم دا خلک بس دا ځمکې بس آباد شوې نو ته د کوم ځای نه راغلی زه د یوسف بابا نه یوسف بابا نه دلته کې کډه راوړه دلته مو کډه راوړله ښه ښه راته ووایه دلته څه بجلي شته بجلي خو نشته نه بجلي نشته نه بجلي نشته تاسو څه کوئ موږ به دغه شمشي دی بس شمسۍ نه او څښلو اوبو څه کوئ سکل اوبه بس د کلي کې کویان وتي د هغې نه راوړو باندې سره بل ځای نه چېرته کې راوړئ کلي کې بس ودي د کویان په ګوټ په د ګوټ بل چا را کوره راوړئ که نه دا وې د پردي کور راوړو پردي کوره راوړئ ښه دلته کې سکول شته سکول مسکول نشته هسپتال شته نو شي ماشومان دغه دغه نه نه او چې ډاکټر دکان شته ډاکټر دلته نږدې کم دی کله به نوي کلي چا وخت دی کږې چا وخت دی دلته نشته نه ډاکټر دکان ستا ماشومان سبقونه چېرته وایي بس موږ ماشومان به کلي ته کوزېده سبق له او سهار کې تلو مازدیګر کې ځای جدا وکړو نو اوس څه چلو شو اوس دغه سهار کې ځي او بیا نه ځي سهار نه څومره سکول وایي نه دیني سبق دیني سبق له سهار ځي سکول نه وایي که نه ښه صحیح ده ټیک ده دا دې څه دی ته راشه بچې دې خوا دا به څونه عمري اوس پته نه لګي چې په مې ګوره کارت بوله او د مشر زوی مې دی وسول چې دی به غلنۍ ته ځي او هغه خو میډیکل به کوي او ښکار کې دا به تا ته خپل عمر پته څونه عمر دی نشته پته کنه نو پلار تم نه پته او تا تم نه پته د جټو خلک یو د غرونو خلک خلکو نه دونه ته نه دي چې دونه کاله مخکې واده شوي یاره دغه تاریخ مونږ څه نشته دله به اوس څه کوي دله به غلنۍ ته ځو داسې کاره چې 18 کاله عمر به لیکي نو اوس مونږ وایو چې لږ زیات جوړ شو که چېرته یو کس ته مو معاینه کړی ده چې چېرته راوځي خدای نه یېرېږي د خدای نه ولې نه چې یېرېږو د خدای نه یېرېږي که نه د ده عمر د اندازې مطابق خو د 14 کالو نه زیات نه ښکاري او ته دله لیکي 18 کاله د 18 کالو نه بیا چې نور هم ورله زیات ولیکم شپږ کاله ورله زیات لیکي دا ولې مونږ وایو چې بهر ته ولیکو که نه وایي بهر ته ځم پوه شو سبق ته پې ولې ونه سبق دا د خدای نه هسې زموږ د قسمتي دا ده دا د مخکې زوی دی وایي د روغ ته نه وي چې دا ولې زموږ ملا ونیو بار په غره کې د هغې نه سبق وایه دا ما د شپږو کالو نه سبق ته کېنولی جي ویل بس دلته نه وایم سبق مال چېرته وایي ویل ځم درګۍ د دیني سبق سکول یادوم سکول لیک ولې سکول یې نه وایه ولې بچي سکول ولې نه وي پلار نیکه نه دی ویلی موږ به څه ووایو چې پلار نیکه سکول نه ویل نو ته به هم نه وې موږ دلته دا واړه ځي دس کې دا ډیم دی اورې دلته دا ډیم دی اورې چې موږ یې ولې نو ډیم کې تمام ورځ ناستي ستاسو ماشومان زموږ ماشومان د دې د وجې مس نه دي ګوالته یو ماري تارونه دي موږ په تارونو خوا کې نه دي او چې هغه مخې راوباسي په ډیم کې ناستي تمام ورځ نو ستا بچي به سبق وایي مسا ډېره ودې نه وایي هغې دې مو نه وایي نور دیني سبق زه ختم کړی صحیح ده ټیک ده جي خپل نوم لیکلی شي ولې او انګلیش کې یا اردو کې ولې صحیح ده موبایل نمبر ویلی شي څومره پور سکول دی ویلی وی پورې میم نه دی ویلی اول میم نه دی دا مې وی چې لکه د سبق سره دی ولې دونه ډېره دښمني ده سبق ښه شی دی که بد شی دی بچي بس ښه شی دی او بد هم دی بس څنګه بد څنګه دی چې بس غریب دی نو بس نه کېږي دی او که مالدار دی ښه دی نو پلار خو چې ما پې سبق وی که نه مسکین ته خو دلته دغه ته ګورې که نه اندازه دغه ټماټر هم کرې دی ته هم لګه تا مه به هغه هم په سل او په 1.5 سل روپۍ ټیم چې اوس یې راله ایران دغه نه راله راواړول دا ویم چې پلار دی وایي ما پې سبق وی که نه په سختې مې تېرولې نو تا بیا ولې نه وی هسې بس نو اوس تلې څه ګټه وټه کوي که ولې نه کوي دغه زمیندار رسوس کوي هلې څوک بیمار شي چېرته وړئ پنځه هسپتال ټینګي هسپتال ته که نه دلته کې نږدې دی سره سرشتان او چې ایمرجنسي شي چا باندې درد راشي نو بیا څه کوئ بس ډایرکټ ګاډی راوغواړو بس ګاډی چې راغواړئ نو دلته خو نږدې ګاډي هم نشته شته دی دې کورو کې ګاډي شته دې دی کورونو نه راوغواړئ په هغې کې یې ورسوئ که نه ژوند هم ګران دی ژوند هم ښه ګران دی. لارې دومره ګاډي واډي دي پوه شي چې تاسو ګاډي پرې راغلئ. والا لاس رینګه ورته کې صحیح ده ته دې غوره شه ستاسو نوم دی زما شاولي شاه ولي خان نوم دی شاه ولي خان ته د کوم ځای زه به د دې ځای اوسېږم او کوم ځای نه دی کډه راوړی باره یوسف بابا یوسف بابا نه ته هم راغلی دلته ټول د یوسف بابا خلک راغلي دا کورونه خپل دي که په کرایي باندې اوسېږي یاره بس په کرایي نه دي زمینداري کوو خلک خپل ځمکې خپلې نه دي که نه خپلې نه دي کورونه هم پردي دي ښه بس هغې کې ورته مونږ ناستې بس زمینداري کوو صحیح ده او ژوند هم دلته څنګه دی ژوند بس باره نه دلته ګزاره کوي څنګه څه هلته او دلته څه فرق څه دی هلته فرق دا و چې هلته به دې بیمار شه که نه
نو دلته چې بس په نیمه ګنټه کې راتلل او په دریو ګنټو کې رسېږي لکه صرف دومره چې فاصله ته کمه شوه فاصله کمه شوه نور هلته دغه یو دغه خو فاصله سره کمه هلته بجلي وه بجلی بس صرف تارونه و نور نه و. دلته خو تارونه هم نشته دلته تارونه نشته هلته هسپتال و نه 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 چې هسپتال نه. دلته هم نشته که نه دلته نشته هلته کې سکول و سکول و خو بس په نش دا و چې بس استادانو کې نو استادانو به ډیوټي نه کوله نه به کول. صحیح ده. دلته خو د سکول هم نشته دلته نشته ته نوم دی دی یاسر نوم دی دی کوم سکول ته تللی وې نوي کلي کوم سکول ته پرایمري سکول ته او څوم کلاس کې دریم کلاس کې نو څه سبق مبق وې کو خپل نوم لیکلی شي انګلیش کې اردو کې لیکلی شي او کور د کوم ځای دی د دې ځای که نه ښه بچې ته د کوم ځای بارمشاه ډبې او ته څوم کلاس کې کچات نکي ته خو غټ سړی و په کچات نکي دا ولې ښه بچې ستاسو نوم دی معاذ الله د دې بارمشاه ډبې که نه او ته څوم کلاس کې دریم کلاس کې نو سبق مبق وې کو هسې ځای راځې وې ته درځېدله خپل نوم لیکلی شي په اردو کې که انګلیش کې انګلیش کې هم لیکلی شي ښه بیا خو تکړه یې شابه سې ښه بچې ته څوم کلاس کې څلورم کلاس کې او نوم دې څه دی وسیم بارمشاه ډبې که نه ښه همدغه سکول ته ځې راځې ښه نو سبق مبق وایې که نه که نه څه ټایم پاس کوئ سبق وایې ښه نو خپل نوم لیکلی شي اردو کې که انګلیش کې دواړو کې لیکلی شي ښه دا راته ووایې چې لکه دا ټول ماشومان چې دي کاکا دې ځای کې راسې را روان شوی یم دغه ځای نه او دغه د دومره ماشومان دي په دې پټو کې لګیا دي د پلارانو سره کارونه کوي او دا ماشومان سکول ته تللي دي هغې ویل دلته کې سکول نشته دی نو دا څنګه څه چل دی نو بس نوي کلي کې دغه سکولونه خو شته ولې نشته خو دا شوق یې نه کوي ته څه وایې چې د ماشومانو باندې سبق نه دی ویل پکار لکه ویل خو بې ځکه نه دي پکار یو خو ګراني شوه یو خو څه پیدا خو ولاړول پکار دي بچي نه که نه چې دنه ماته پیدا نه وي دګي تېره کړله واده کړی ما واده نه دی کړی بس بچو به سبقونه وي ولې به یې پې نه ویم خو چې داسې ګراني ګوره خپل بچو باندې سبقونه وي نه 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 او دا یادی چې به دوی باندې نه دی ویل پکار لکه ویل خو پکار دي دا خو مې ته مخکې مې ویلې خو چې یو طرف ته لږه ارزاني وي نه په ده باندې څه خرچه راځي ستا په خیال خرچه پې نه راځي خو چې ګراني شي نو زه یاره دا خو چې هغه په کومو جامو کې پرون ودرې بیګا په پرون کې پرون په ځان یې پرې خاورو کې لړلی دی پرون په کومو کپړو کې هغې کې نن دا دی سکول ته تللی دی واپس دا دی رالی صرف دونه چې په سکول کې 2-3 غنټې تېرې نو دا خو پالتو ټایم ضایع کول دي که نه دا کورم دا یې کپړې دي پرون دا ګولا د کپړو کې تللی دی لکه دا کپړې دې چېرته بدلې کړې نه لکه بچې دا کپړې چېرته وې ښه دا دې پرې پاس اچولې وې ښه ګوره پوره ساینسدان دی که نه پوره ساینسدان دی ګوره په دې رپاسه یې نورې کپړې اچولې وې او په اوږه باندې یې راچولې دي ښه جي دا یې نوی ثقافت زمونږ خپله سبق ولونه وي نو ما دې د وجې ونې چې ګراني ده یو خو بس د کور حالات هم ګډوډي نو زه کور حالات والد صاحب ژوندی دی ژوندی دی خو څو وروڼه دي بس یو یم یوازې پلار دې څه کار مار نه کوي کار کوي خو یوازې باندې خو نه کېږي یوازې نه کېږي تا پلار غریبي کتره نو سکول دې پرېښوده نو پلار غریبي کاکا دی ټیک وایي بس ټیک خو نه ده خو څه کې اوس نه بس ووایه سبا راته ووایه که په کار دي څه وخته نه دی وایي چې پلار مې یوازې و او په هغې د وجې مې سبق پرېښودو بس دغه به مو خیر ده خو څه وجه به چې د سکول پرېښی دی بس هسې د مجبورۍ نه به نوره مجبوري به یې وګڼې نوره څه مجبوري ستا په خیال نه به یې شو ویلی ګینې اصلي خبره دا ده ته وایې چې ګرانو سبق د ویلی نه شو دا زموږ خلک دغه کوي چې ویلی نه شي په لاسه سر ته یې نه شي رسولی دا ستا تره دی او مشر دی او ته وایې چې یاره زما په کور کې غریبۍ کې هم په ما ویلې خو چې زه مخکې وګورم زما نه چې کوم مخکې کلي کې کم کسان دي هغوی خو ویلی دی خو چې هغوی ته څه نه میلاویږي نو یاره ماته به څه میلاو شي زه خو ناقابله شوم سهار راتله نه خو خپله خواري په ما باندې درګۍ کې مې ویلی دی درګۍ کې سکول ویلی او سکول او مدرسه دواړه را باندې ویلي خو زه یم چې یاره په دوی ته څه نه میلاویږي نو ماته به څه میلاو سړي خو د سبق تعلیم سره ښه دښمني ده بلکل بس دا خو یو شوق دی ګینې ښه کار دی او ښه شی دی او دی خو نورو خلکو ته مهمې وایي بلکل بس په خپله تریاغي دی
ولې ته باغی شوی دی کنه لې ته ټکېدلې دی لکه څه وجه چې تعلیم نه دی داسې ټکېدلې دی چې قسم په خدای چې زه کوشش کوم چې ولړې راوله مې ورنږدې دی کوم خو بیخي په خوان نه ورزړلې دی بیخي ټکېدلې تعلیم نه خو وجه راته ووایه مړه په سکول کې چېرته کې چا نه خفه وې بله څه وجه وه راته ووایه د ولې تعلیم نه دی نړه دونه ټکېدلې دی افغان مفغان نه خو بس شاوقه هم څه په دې ورک شو چې یاره سکول نه به وړو سره تښتېدلو او یو خو بس حالات هم داسې ګډوډ نو بس موږ چې یاره زموږ د کلي خلکو کوم سکول کې وې بس سکول نوم د تناله ما بېزتي کېږي څنګه لې دا راته ووایه چې موږ ته خو خلکو دا ووایي چې د په ځای کې چېرته کې سکول و او سکول اوس ته وایې بند شوی دی او جی بند دی استادانو ته تنخواه هم نه میلاویږي ډېر وخت وشو او آیا ما زه هم ورکړی و نور هم ورکولی شم سرکاري سکول هم ورکولی شم آیا ماشومان شته دی دا به راشئ بچیه تاسو راشئ چې تاسو هم ولاړې ټول ماشومان زموږ نه محرومه شو نه بل ځای تلای شي او زه ځای د سکول ما ورکړی یم او نور سرکاري سکول هم آیا ورکولی شم خو استادانو ته خوارانو ته دا د خبر مسله ده سکول ختم ولې شو او سکول په دې ختم شي چې د بهر نه تنخواه استادانو ته نه میلاویږي تنخواه نه میلاویږي او جی